د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 12 کلو ته ورسېدی. 4 کاله خو یې ابو طالب اوس د ده تربیه وکړه، د ده پالنه یې وکړه. چې کله دی د 12 کلو سو، ابو طالب وغوښتل چې د شام یو سفر وکړي، چې د شام په سفر باندې روان سي. لیکن په دې وخت کې په مکه مکرمه کې یوارې وچکالي راله. خلک رالو ابو طالب ته وایي چې ته له الله تعالی څخه خواست وکړه چې الله تعالی باران ووري، دا وچکالي ختمه سي. ابو طالب یو څو کسان او محمد رسول الله ورسره ملګری کړو. چې کله مکې مکرمې ته رالو، د مکې مکرمې پر دیوال باندې د محمد رسول الله شاه د مکې مکرمې و طرف ته کړه، چې پر کومه شاه باندې مهر نبوت لګېدلی دی. هغه شاه د مکې له دیواله سره وشنتله، او محمد رسول الله په دې وخت کې په التجا او په عاجزي باندې د شهادت دغه ګوته د شهادت ګوته یې پورته کړه د اسمان و طرف ته، او الله تعالی څخه یې دعا وغوښتله چې کله د شهادت ګوته پورته کړه، په دې وخت کې په اسمان کې د وریځې یوه خاشه هم نه وه، فورا په اسمان کې وریځ پیدا سو او باران شروع سو. او داسې باران وسو چې دا ټوله علاقه په ټوله علاقه کې تر ناوې راوبهېدلې. هغه وچکالي ختمه سوله. دا د چا په خاطر؟ د محمد رسول الله په خاطر. هغه وچکالي ټوله ختمه سوله. په اسمان کې صرف په یوه اشاره باندې په ټول اسمان کې وریځه پیدا کیږي او باران کیږي. نو د محمد رسول الله پالنه له ابو طالب سره وله، چې د ده اکا دی. چې کله د ده عمر مبارک و 12 کلو ته ورسېدی،